بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ژوندون رادیو ټلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو سلامونه، نیک هیلې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله بیاست. خو ټولو دوستانو، ځوان او ټولنه خپرونه ده. د تل په څیر په دې خپرونه کې موږ د کندهار ښار ویاړلي شخصیتونه، ویاړلي ځوانان رامیلمانه کوو. د دوی پر لاسته راوړنو، د دوی پر ژوند او د دوی پر پرمختګونو ورسره غږیږو. خو د تل په څیر په نننۍ خپرونه کې هم یو ویاړلی شخصیت را سره میلمه دی. د ده سره به هم د ده پر ژوند او د ده پر لاسته راوړنو ورسره وغږیږو. را سره په خپرونه کې میلمه محب هوتک. هوتک صاحب، خپرونې ته پخیر راسئ. مننه، کور مو ودان. خوشحاله اوسئ. که پوښتنې را پیل کړم هوتک صاحب، لومړی به دا راته ووایاست چې چیرې زیږېدلي یاست؟ مننه ستاسو هم، ستاسو لیدونکو او اورېدونکو څخه. د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې د خپل پلرني ټاټوبي چې په اصطلاح کلي نوري ماشه کلاچې کې زېږېدلی یم په کال 1440 کې. او اوس څو کلن یاست؟ فعلا 40 کلن. 40 کلن یاست. هوتک صاحب فعلا 40 کلن دی. لومړی زده کړې مو چیرې را پیل کړلې؟ لومړنۍ زده کړې مو په هغه کلیوالي دود باندې، یعنې ټولنه مو اسلامي ده، هغه دیني او یا په اصطلاح د مسجد زده کړې مو د خپل کلي د مسجد څخه را پیل کړي دي چې د کورنۍ په لارښوونه سره. ښه، لومړی چا و مسجد ته بوتلاست؟ یعنې په اصطلاح که ووایي چا شامل کړلاست و مسجد ته او درس ته تشویق کړلاست د کورنۍ په غړو کې؟ پلارجان که یا مورجانې؟ خو معلومه خبره ده، کورنۍ ټوله را سره همکاره و او تر همدې وخته پرې را سره همکاره ده چې نو مسجد ته ورتګ خپله د پلار په توسط. د پلار په توسط. اوس هم په زده کړو باندې بوخت یاست؟ یعنې اوس مو تر کومو ځایه پورې زده کړې را رسولي دي؟ زده کړې فعلا زه د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغ یم. یعنې 2 کاله مخکې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې لیسانس کړی دی او د هغه تر څنګ چې د وخت څخه په استفاده، چون چې باید وخت اضافه تېر نه شي، نو لازمه مو وګڼله چې د خپل ذوق او علاقې مطابق د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی هم ورسره تعقیب کړم. هغه هم د لوی کندهار پوهنتون کې یا بل پوهنتون؟ نه، هغه په کندهار پوهنتون کې نه، هغه په میرویس نیکه پوهنتون کې ورسره تعقیب وکړم. ولې مو د دې پر ځای چې ماسټري وکړئ او ماسټري سند ترلاسه کړئ، خو تاسو د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی شروع کړله، ولې ماسټري نه کوله؟ ډېره پر ځای پوښتنه دې وکړل. د ماسټري پر برابر زموږ د افغانستان هغه د وړو زده کړو فرصتونه تر ډېره حده پورې نه پوهېږم چې په جنوبي غرب حوزې ته نه دي آماده او که نه دي ورکول سوي. موږ هر کال د کندهار پوهنتون څخه زیاتره محصلین د لیسانس فراغت سند ترلاسه کوي، خو د ټولو ارمان او علاقه هم دا وي چې دوی باید چې دوی غواړي د ماسټرۍ سند ترلاسه کړي او خپل په مسلک کې د ماسټرۍ په کچه باندې لوړې زده کړې پیل کړي. خو متاسفانه چې نه پوهېږو چې د مرکز لخوا ولې دغه بورسونو ته دوی نه بریالي کېږي. ښه، یعنې په نوره اخواته، یعنې شمال خواته خلک کامیابه کېږي، یعنې جنوب غرب کې صرف دغه ستونزه ده چې زموږ که سپینه خبره سره وکړو، د مور او د میرې چلند د جنوبي غرب او کچه پورې سره کېږي. ځکه یو خو هغه خبره ده چې زموږ ټولنه صحیح دي، زیاتره اشخاص به مو د لوړو زده کړو سره علاقه ونه لري، مګر دغه علاقه خو بیا پر دې دلالت نه کوي چې ټولو کسانو جواب ووایي او مکمل د جنوبي غرب حوزې سره د مور او د میرې چلند وسي چې وایي دوی د ماسټرۍ یا مثال د لوړو زده کړو سره علاقه نه لري د جنوبي غرب حوزه، نو در بورسونه ورته چیر سي. یعنې ستا په اند اوس جنوبي غرب حوزه کې دلته ځوانان دې ته لیواله دي چې لوړې زده کړې وکړي، ماسټري یا لیسانس؟ لیواله دي، بالکل لیواله دي او غواړي چې هغه په کوم برخه کې چې لیسانس کړي غواړي چې په هغه برخه کې خپله زده کړې تر ماسټرۍ حتی تر دکتورا در کچې پورې ورسوي. زیاته مننه. زه خدای دې همدا ستونزه حل کړي چې ځوانان مو لوړې زده کړې وکړي او پرمختګ وکړي. خو که دا راته ووایاست چې پوهنځي ته چې لومړی هلته کندهار پوهنتون کې مو
زده کړې راپیلولې هغه رشته چې مو انتخابوله رشته مو خپل په خوښه انتخاب کړ که نه د کورنۍ د غړو په خوښه مثلا پلار جان مور جان یا د کورنۍ د نورو غړو په خوله باندې د ستاسو د پوښتنې په جواب کې په 1992 کال کې موږ کانکور امتحان ورکړ. دلته د کانکور د امتحان ورکړه چې د نسبت تر نور ولایاتو فکر کوم دلته یو څه په جلا ډول ترسره کیږي. نه پوهېږم چې ولې دا ستونزې وجود لري. اوس که یو څوک وغواړي چې هغه د انجینري مسلک سره علاقه لري په اصطلاح باید انجینري لومړی انتخاب انجینري پوهنځي کوي. په دوام انتخاب کې راځي د کابل د انجینري د ولایاتو د هغه مرکزي ولایت څخه راتېرېږي د یو بل ولایت انجینري پوهنځي انتخابوي. په درېیمه کټګوري کې د هغه ولایت د انجینري پوهنځي انتخابوي چې تر نورو دوه ولایاتو یې نمرې کموي. خو متاسفانه زموږ د انتخاب ستونزه یعنی د کانکور د انتخاب ستونزه وجود لري چې دلته په داسې ډول باندې ورکول کیږي، حتی زیاتره کسان په داسې ډول باندې ورکول کیږي چې د به هغه پوهنځي انتخاب کړی نه لیکن ورکول سوی وي. ښه مثال یې موږ په دغه تېرو کلونو کې ورکولی سو. دارالعلوم بلکل دیني زده کړې دي باید ووایي ځوانان، لیکن دا په انتخاب پورې اړه لري چې د چا ورسره علاقه ده او د چا نه ده ورسره علاقه. کسانو نو انتخاب کړی مګر ورکول سوي وه. بیا د دې بیا چې دا پوښتنه د کندهار پوهنتون یا مثال د امتحاناتو د کمیټې سره په لوړه کچه باندې شریکه شول، هغو همدا مشکل وویلی، وایي دا ځوانان پاتېدله نو ښه دی چې دا دارالعلوم تعقیب کړي. بیا دوی دغه دلیل وویلی. نو د زیاترو کسانو انتخاب چې دی په خپله خوښه نه کیږي بلکې پوهنتون نه په تطبیق بلکې د لوړو زده کړو دغه نامناسب قانون یې په تطبیق. زما خپله علاقه او ذوق چې و د کمپیوټر ساینس سره و، خو راباندې وتپل سوله تعلیم و تربیه چې کله په لومړي انتخاب کې زه تعلیم تربیه ته بریالی سوم، بیا ما غوښتل چې پرېږدم. نو بیا کورنۍ بیا اجازه نه راکوله چې اوس نو ورته بریالی سولې کانکور خو دې ورکړي مګر پرېښولی دی نو نه دی ښه. څه ډول تاثیرات لري پر یو ځوان باندې پر یو محصل باندې چې دغسې انتخاب یې خپل نه یعنی مثلا د پوهنتون د خوا څخه ورته کامیابه سوی هغه پوهنځي چې دی ورسره علاقه نه لري؟ رښتیا هم زموږ په ټولنه کې دغه یو منفي دود ګرځېدلی دی چې په اصطلاح خپل والدین خپل اولاد دې ته هڅوي، یا مثال حتی په اصطلاح په زور سره ورته وایي چې وایي ته باید حتما یا طب ووایه یا دغسې نورې پوهنځۍ، یعنې انتخاب والدین ورته کوي په زیاترو برخو کې چې دا خپله د هغه ځوان پر فکر باندې منفي تاثیر یعنې دې ته نه یې لیواله چې مثلا ښه زده کړه ترلاسه کړي. بلکل د منفي تاثیر سمې هدف دا دی چې دی په هغه مسلک کې چې استعداد لري او مهارت پکښې لري. مثال یو څوک دی غواړي د انجینري په برخه کې ښه تکړه استعداد خدای پاک ورکړی دی او علاقه او ذوق یې هم د انجینري اړوند دی، نو باید انتخاب هم دی خپل په خوښه وکړي او د ځان لپاره انجینري پوهنځي انتخاب کړي. نه دا چې مثال د دا علاقه او ذوق د انجینري پوهنځي سره دی او والدین ورته وایي چې وایي ته باید طب ووایه. که چیرې د هغه ځوان علاقه او ذوق د طب سره وه او بیا کورنۍ ورته ویله چې ته انجینري ووایه، دا هم عادلانه او ښه کړنه نه ده. منفي تاثیرات زېږوي او چې بیا حتما انسان مجبور کېږي چې دوامي پوهنځي ته چې کله د دې د فراغت څخه وروسته دوامي پوهنځي ته یا مثال دویمې رشتې ته چې هم 4 کاله نور وخت نیسي دوام ورکړي. ښاغلی محب هوتک، معلومه خبره ده چې تعلیم و تربیه پوهنځي لوست یې د شاعري سره علاقه لري او څه ډول شعرونه خوښوي؟ بلکل د شاعري سره خو
علاقه لرو په شاعري کې مو فلسفي فکر خوښېږي چې د خان غني خان شعرونه مو خوښېږي او همدارنګه د ملا بابا چې د اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایي کشر ورور دی واقعیت سره ښه ښایسته شعرونه وایي نو د دغسې اشعارو سره مو خپله هم کله کله شعر لیکې خپله مې تر اوسه پورې نه دی لیکلی اراده لرې چې ولیکې د شعر لیکلو سره اراده د شعر لیکلو سره علاقه نه لرم د شعر اورېدلو سره علاقه لرم نو هغه شعرونه چې تاسو اورېدلي دي له هغو څخه دې یو دانه په یاد دی چې موږ ته یې اوس ووایه او لیدونکو ته فقط مازې هغه د سر بیت بیا درته ووایم خان غني خان وایي چې ځکه زیاتره د اشعار چې دي فلسفي معناوې لري واقعیت هم د غني خان یو ډېر لوړ شعر لیکونکی نو په دې خاطر هغه زیاتره شعرونه چې اورېدونکي واوري یو جلا تصور یو جلا معنا ځینې واخلي مګر کله چې هغه په هغه اساسي او په هغه اصلي معنا باندې خبر سي بیا بله کمپیوټر وکړي نو خان غني خان په یو بیت کې وایي څه چې ما لیدلي خدای لیدلی نه دي او څوک چې کلمه د محمد وایي کافر دی نو د دې مفهوم راته واضح کولی شې؟ د دې مفهوم اوس که چیرې لیدونکي دا اورېدلي دغه بیت یې اورېدلی وایي څه چې ما لیدلي خدای لیدلی نه دي او څوک چې کلمه د محمد وایي کافر دی انسان یو څه داسې بلې خواته وړي په اصطلاح مګر د دې ډېر ښایسته او پراخه معنا ده او ښایسته پیغام لري یعنې الله پاک چې دی هغه یو بېنیازه ذات دی په دغه بیت کې د الله پاک د بېنیازي هم څرګنده سوې ده خان غني خان څرګنده کړې ده یعنې هغه تکلیفونه یا مشکلات چې پر انسان باندې راځي یعنې چې پر ما راغلي دي الله پاک خو بېنیازه ذات دی هغه پر الله پاک نه دي راغلي هغه یوازې ما ولیدل یعنې څه چې ما لیدلي خدای لیدلی نه دي دغه تکالیف او دا شانتې دي دا خو یوازې ما لیدلي خدای لیدلی نه دي او وایي څوک چې کلمه د محمد وایي کافر دی د دې څه بیا هدف دا دی چې وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خو خپله ځانګړې کلمه درلودل چې د انته کلمه به یې ورسره اضافه کول چې وایي یعنې پر خپل ځان باندې کلمه وویل اوس که بیا چیرې موږ باندې اعوذ بالله دا کلمه ووایي دا بیا مناسبه نه ده نو د غني خان د هغه بیت معنا ته ځي چې وایي څوک چې کلمه د محمد وایي کافر دی موږ خو شکر دی مسلمانان یو او د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو همدا کلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ډول وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د انته کلمه په خپل په دا کلمه کې نه ذکر کو ځکه د انته کلمه یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله وایي کاروله بلکل زیاته مننه په دې خپرونه کې خو موږ لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ د ځوانانو پر ژوند باندې غږېږو بریالي ځوانانو چې تاسو هم خپله یو بریالی شخصیت یاست ورزش څنګه دی خپل په ژوند کې د ورزش سره هم علاقه لرې آیا اوس په ورزش باندې مصروفه یې د ورزش سره علاقه لرم بلکل ځکه ورزش خو هغه دی معلومه خبره ده چې د روغتیا ضامن دی او کله ناکله یې کوم خو زیات د وخت د نشتون له امله نسم کولی چې حاضري ورکړم په ژوند کې د درسو ترڅنګ په بل کوم مصروفیت باندې مصروفه یاست بل یو په یو خصوصي پوهنتون کې د یو ادارې د مدیر په صفت باندې دنده ترسره کوم او د هغه ترڅنګ د په پارت ټایم کې یا په اضافه وخت کې بیا د خپل مسلک هغه آنلاین دنده ترسره کوم ډېر ښه او که دا راته ووایاست ځوانۍ خو عموما در لاسته راوړنو او پرمختګونو پړاو دی خپل په ژوند کې د هغه مهم لاسته راوړنې که لیدونکو ته ووایه ځوانانو ته ووایه مهرباني لومړنۍ هغه تر ټولو دا خو چې عمومي پوښتنه وکړل چې کال دې هم نه کوي ذکر چې د دغه کال ده زه یو عمومي درته ووایم مهرباني هغه لاسته راوړنې خو ډېرې دي خو یو څو یې باید تل یاد وساتل ځینې یې ځانګړې وي مثلا لکه د پوهنتون څخه فارغت د فارغت ورځ چې په اصطلاح ماته ډیپلوم راکول کېدی دا ماته خپله یو د افتخار ورځ وه همدارنګه د
د 2016 2017 او 2018 د دغه کلونو په خپل مسلک کې هغه د ایوارډ راکول د لومړي مقام دا چې ماته دا خپله تر ټولو لاسته راوړنو بهتره وه چې په پرله پسې ډول مې دغه لومړی مقام وساتئ او همدارنګه د نوي دندو په اصطلاح ترلاسه کول چې دا خپله واقعیت زیاته مننه. او نور د کومو ارکانو لخوا تشویق شوی او دا به راته ووایه چې تشویق د یو ځوان پر یو ځوان باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟ بلکل تشویق هغه اساسي رکن د پرمختګ دی که چیرې وګورو موږ په ټولنه کې د یو ځوان څخه د پرمختګ توقع کوو یا مثال غواړو چې د هغه په ژوند کې پرمختګ ورکړو مثبتې خواته نو هغه اساسي د پرمختګ رکن چې دی هغه تشویق دی. که تشویق وجود ونه لري معلومه خبره ده چې دی په هغه کم بخش کې استعداد او مهارت لري په ښه ډول باندې نسي کولی چې په هغه کې ابتکارات او نوښتونه وکړي. نو تشویق د پرمختګ هغه اساسي رکن بلل کېږي د ځوان لپاره. یعنې یو خو د ملګرو د ټولنې تشویق کې، بل د کورنۍ تشویق کې. د کورنۍ تشویق څومره مهم دی چې په یو ځوان باندې د ملګرو همدارنګه لکه څنګه چې د ملګرو د نورو ارګانونو یا مؤسساتو د خپلو ادارو له لورې یو ځوان ته تشویق ورکول کېږي، تر هغو تر څنګ لومړنی مهم تشویق د کورنۍ دی چې باید پلار، مور، ورور، خور د دې لخوا تشویق ورکول سي او که څه هم هغه یو ناچیزه مثبته کړنه خو باید په ډېر لوی څه باندې تشویق سي تر څو دی په آینده کې داسې نور ابتکارات او نوښتونه هم وکړي، ځکه دغه نوي ابتکارات او نورو ابتکارات ته دغه تشویق هڅوي لارو ته خلاصېږي. بلکل زیاته مننه. دا به راته ووایه چې د کوم پړاو تا ته د ژوند کوم پړاو د خوښۍ و؟ مطلب ماشومتوب که یا اوس د ځوانۍ پړاو؟ هم د ځوانۍ پړاو راته د خوښۍ دی او هم د ماشومتوب دا د ماشومتوب دا بیا ځکه ډېر راته د خوښۍ دی چې تر ډېره حده پورې فارغ یې د مسؤلیت نه یې ورتر غاړې مسؤلیت ژوند دی، مسؤلیتونه نه راجع کېږي. وایي مه هم خوره هم چښه حساب مه منه، بله هېڅ شی نشته بېغمه ځه او راځه. خو هغه پر خپل ځای د ځوانۍ دا بیا پر خپل ځای دواړه راته د خوښۍ یعنې تا ته دواړه راته د خوښۍ ځکه د ماشومتوب پر خپل حال دی او د ځوانۍ د پر خپل حال. که زه د ځوانۍ د یو څه پر بهتره وګڼم ښه به نه وي؟ ډېر ښه دی. اوس نو ګوره په ماشومتوب کې هم دغسې د ماشومتوب دا بیا ځکه خو دواړه داسې نسو سره پرتله کولی چې هغه پر دې باندې د ماشومتوب دا پر ځوانۍ باندې بهتره دی او د ځوانۍ دا پر ماشومتوب باندې څه دي. اوس مثال په ځوانۍ کې انسان په ډېر نوي څه باندې پوه شوي او زیاته مطالعه ترلاسه کړي، منډه په ماشومتوب کې دا وجود نه لري. ولې په ماشومتوب کې بیا دا درک کړی نه ده ځکه دې ته اړتیا نه ده پېښ شوې، ځکه هغه بیا خپل ماشومتوب ژوند چې دی هغه خپله پر ماشومتوب باندې راسري. د ځوانۍ دا خو چې دی چې مسؤلیت پکښې ذکر شو دا خپله د دې معنا ورکوي چې باید زده کړه ترلاسه کړي او مخته ولاړ شي او د هغه مسؤلیت درک کړي. بلکل. ښاغلی محب هوتک حوصله لري؟ حوصله به نو عموما د ملګرو د کورنیو هغه چې مثال زما مخاطبین دي د هغو څخه پوښتل کېږي ځکه ښه بلکل. یعنې که زه ووایم تا ویل چې مقابل طرف ته معلومېږي یا د ملګرو یا د کورنۍ څخه، که زه ووایم چې تاسو خو حوصله لرئ خپل په خبرو کې خو به نه یم خطا وتلی؟ نه پوهېږم. ولې په دې چې تاسو تر دې حده زده کړې را رسولي دي، خپل ژوند ته مو پرمختګ ورکړی دی، معلومه خبره ده چې تاسو حوصله لرئ. اکثر ځوانان دي حوصله د لاسه ورکوي، مثلا پوهنتون شروع کړي یا مکتبونو ته ورسي مکاتب شروع کړي اما بیرته یې پر نیمایي باندې پرېږدي. بلکل ښه خبرې ته هم راغلاست. د حوصلې پورې دا بله خبره هم یاده شوه چې باید بس پر وسي
زموږ په ټولنه کې چې یو ډېر بد رواج او دود ګرځېدلی دی هغه د 12 کالو تحصیل بشپړول دي او بیا دغه د 12 کالو پر زحمت باندې خاورې اړول دي. هغه چې دا بیا زیاتره په ښځینه طبقه کې زیات چې یا یو خور یا ورور 12 کاله تعلیم ورکړي او پس له 12 کالو څخه همدا الفاظ د دې د خولې څخه راوځي پر ځای د دې چې دوی پوهنتون شروع کړي یعنې 4 کاله نوره خواري پسې وباسي او د خپل مسلک نتیجه وویني، خپل مسلک وټاکي، خپل د 12 کالو او جمع 4 کالو یعنې 14 کالو نتیجه وویني تر څو په راتلونکي کې د ده څخه په یو مسلک کې یو شخصیت جوړ شي، خپل آینده په مثبت اړخ کې وټاکي. خو دی راولاړېږي همدا الفاظ تر خولې څخه راباسي چې وایي هغه نورو چې مکتب ویلی دی کمه چې چې پر دنده چې کمه چې یعنې د ده مفکوره یوازې پر دې اثر کې چې یوازې د تحصیل یوازې او یوازې بس د کار دپاره دی، د بل شي دپاره نه دی، د دې دپاره نه دی چې د خپل ذهن ته یو څه ور انتقالېږي. نو زما پیغام هم په دغه برخه کې د ټولنې دغسې ځوانانو ته دی چې پر 12 باندې یا مثال د 12 د مکتب د فراغت څخه وروسته خپلې زده کړې پرېږدي په لوړو زده کړو کې مثال د لوړو زده کړو په برخه کې ارزښت نه ورکوي لوړو زده کړو ته، نو د دوی سمې هیله او ارزو دا ده چې باید پوهنتون پسې تعقیب کړي او پوهنتون بشپړ کړي تر څو د 12 کالو خوارۍ هم نه وي عوض سوې او د 4 کالو په تحصیل درلودلو سره د ځان لپاره یو مسلک ټاکلی او په هغه مسلک په بریالیتوب سره خپل ژوند سبا کړي. زیاته مننه. دا به راته وایاست چې مطالعه کوئ؟ بله مطالعه کوم. څه ډول مطالعه کوئ؟ که هغه ستاسو طریقه ځوانانو ته ووایاست، ممکن داسې ځوان وي چې د یو ځوان ستاسو مطالعه خوښه سي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړي. یو عمومي هغه ازاده مطالعه ده، وخت نه وخت چې کله فارغه سو زیاتره وخت په کور کتابتونونه نو هغه ته رجوع کوو او پور هغه عمومي چې د ځان سره یو موضوع یاداشت کړي پر هغه موضوع باندې کتاب ګورو او مطالعه کوو او ځینې بیا هغه پوهنتوني یا مثاله کول سوي دي ځکه هغه تر ډېره حده پورې باید سړی په مطالعه کولو کې هم رانه ولي ځکه عمومي چې هغه باید ولولي اصلي هغه یعنې هغه اساسي مطالعه د هغه ازاده دی دا خپل په خوښه اختیار کړي ځکه هغه وخت د استاد په خوښه باندې اختیار دی. هدف مې د دې څخه دا و چې مثلا یو ځوان بل ډول مطالعه کوي، مثلا زه یم خپله داسې مطالعه کوم چې جلا اتاق ته ورسم هلته د ځان سره دا درس په زوره تکرار کړم بیا مې دا په ذهن کې کښېني. اما ځینې ځوانان بیا داسې چې مثلا یو ښه شینګیا ته ورسي هلته کښېني بس صرف مازې ورته ګوري دغه لیکو ته یا دغه د کتاب تور ته دا یې په ذهن کې کښېني. ستاسو څه ډول؟ زه عموما مطالعه چې اخذ هم ځینې اخیستلی سم او استفاده هم په هغه برخه کې کولی سم او راته ګټور هم تمام سوې ده په یوازیتوب کې تر ډېره حده پورې ځکه هغه د فوکس چې هغه ټوله پر کتاب باندې وي او بله موضوع مې په پام کې نه راګرځي او نه مې فکر هغې ته وراوړي او زیاتره وخت په کتابتونو کې ځکه په کندهار کې زیات کتابتونونه شته، په پوهنتونو کې وجود لري، همدارنګه 6 کتابتونونه په نورو ځایو کې شته. کولی شي ځوانان په ازاد ډول په وړیا شکل باندې د یادو کتابتونو څخه د مطالعې لپاره استفاده وکړي. هوتک صاحب، هغه شخصیتونه یا هغه ځوانان چې ځان ته یو هدف ټاکلی وي هغه به بریالی نه وي نسبتا و هغه بې هدفه شخص ته؟ بالکل، دا خو معلومه خبره ده. وایي هر کار چې کوئ په یو پلان سره یې راپیل کړي. دغه هدف ټاکل د خپله یو پلان دی. څوک چې د ژوند لپاره هدف ټاکي نو یو پلان ته اړتیا شته. بالکل، کله چې هدف وټاکئ نو معلومه خبر ده د هغه هدف د ترلاسه کولو لپاره به دی پلان جوړوي او
د همداسې څوک چې په خپل ژوند کې هدف لري، هدف ټاکي یا لري، دا معلومه خبر ده چې تر هغه کسانو به بریالي وي کوم کسان چې په خپل ژوند کې هدف نه لري. یو څوک چې د خپل ژوند لپاره هدف ونه لري نو هغه به پرمختګ څنګه وکړي؟ او هدف یې هغه څه دی چې مثلا هر څه ته غواړي هغه جوړېږي. ما د ولسمشر غني او مرکه لیدله د ده پر ژوند باندې بحث کوي. ده ویل ما له ماشومتوبه همدا فکر درلودی چې زه رئیس جمهور سم، وایي همدغه یم اوس رئیس جمهور یم، خپل هدف ته ورسېدلم. حتی دا چې دی تجربه هم لري، ده وویل بس د ماشومتوب همدا ذهنیت جوړ کړي چې مثلا زه غواړم یو سیاستوال سم، یا زه غواړم ډاکټر سم، زه غواړم استاد سم، حتما به ورسېږي. دغه هدف فقط د څلور تورې نه دی، د دې څخه هدف نه دی. هدف هغه شی دی چې په اصطلاح د یو انسان ژوند په تړلی دی. په اصطلاح یو لار ده، یو د لاس له کاړه ده. اوس که یو څوک هدف ونه لري نو معلومه خبره ده چې نه به لار ورته معلومي، د سره به دا خپله فکر دی چې مثال څنګه زه ژوند سبا کم، پر کومه لار لاړ سم، څنګه وکم. او که هدف ولري چې مثال زه غواړم چې په آینده کې زما څخه یا ډاکټر یا مثال سیاستپوه یا اقتصادپوه یا یو ښه انجینر یا مثال په یو بل برخه کې مسلکي راڅخه جوړ شي، د دغه هدف د ترلاسه کولو دپاره به دی خواري زغمي، خواري به کاږي، زده کړې به ترلاسه کوي، همدارنګه زحمتونه به ګالي. د وخت په تېرېدو سره هغه هدف ته به مثال معلومه خبره ده 2 کاله 3 کاله، ځکه دا یو هدف ټول عمر په اوږدمهاله پلان کې راځي. 2 کاله 3 کاله 4 کاله حتی 10 کاله بعد. یو عالم وایي، یو اروپایي عالم دی، وایي هدف ته که څه هم 10 کاله بعد ورسېدلې لا بیا هم ته بریالی. ولې؟ په خاطر د دې څه هدف دا نه دی چې ته ولې دونه وخته ورسېدل د خپل هدف. د دې هدف دا دی چې ته په خپل ژوند کې هدف ټاکلی و، په دې خاطر دې بریالی کسب ولې. بالکل. زیاته مننه ښاغلی محب هوتک. خو په وروستیو کې ده چې وخت اجازه نه راته راکوي چې نور پاته سو. واقعیت هم ډېرې ښایستې او خوږې خبرې دې راته وکړې، خو نه سو کولی چې نور پاته سو. په وروستیو کې به راته ووایاست چې هغه ځوانان چې ناامیدې ناهیلي دوی باید څه وکړي؟ دوی سره دا یو ذهنیت موجود دی چې نه سو کولی چې بریالي سو، یا مخکې مو هم لږ څه پر وږغېدلو چې حوصله نه لري یا نه غواړي چې پرمختګ وکړي، داسې یو ذهنیت یې جوړي. څه ډول کولی سي چې دوی پرمختګ وکړي؟ په دې کې تر ټولو یو زموږ د ټولنې یا د دولت په اصطلاح، اول د دولت او بل هغه مدني ټولنې چې خپل فعالیتونه کوي، یو د دې ملامتیا ده، ځکه دوی عموما دا حق لري یا مثال دا مسؤلیت لري چې دوی د ځوانانو د ظرفیت لوړولې په برخه کې پروګرامونه او سیمینارونه جوړ کړي. خو متاسفانه چې یو لږ مدني فعالان دي چې د مدني ټولنې په اصطلاح چې مدنیت خپله یو سپېڅله کلمه ده، نو زیاتره اشخاص استثنا شته د یو پروژې په شکل باندې هغه د ځوانانو د ظرفیت لوړولو پروګرامونه ترسره کوي چې د هغو لامل بیا دا کېږي چې زیاتره ځوانان د ژوند څخه ناامیده کېږي او نه غواړي چې مثال خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي. خو د هغو څخه مو توقع ده او هیله مو ورڅخه دا ده چې تاسو راسئ په عامه ورکشاپو او عامه غونډو او دغه رقم په سیمینارو کې ګډون وکړئ. هغه کسانو چې په 12 باندې یا مثال د مکتب د پر فراغت باندې زده کړې بس کړي دي، دا هغه چې راسي هغه د نوې کانکور نوملیکنه شروع ده د خپل مسلک او د خپل آینده دپاره دی، یو مسلک د خپلې آینده دپاره دی، یو مسلک وټاکي تر څو په هغه بخش کې زده کړې ترسره کړي او په ضمن کې هغه 12 کاله خو ډېر جمع ده یو څه لاسته راوړي او یو نتیجه ورکړي. نړۍ مننه ښاغلی محب هوتک چې پروین ته راغلاست. ستاسو هم نړۍ مننه چې موږ ته مو مرکې کول وخت. خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. قدرمن دوستانو، ځوان او ټولنه خپرونه وه.
را سره په خپرونه کې د کندهار یو ځوان ښاغلی محیب هوتک چې تر ډېره حده پورې په خپل ژوند کې بریالی و، تاسو یې مرکه ولیدله، واقعیت هم ډېرې ښایستې او خوږې خبرې یې وکړې. خوږو دوستانو یوه یادوري کوم چې ځوان او ټولنه خپرونه یو معلوماتي او ټولنیزه خپرونه ده. په دې خپرونه کې موږ ځوانان را میلمانه کوو، ویاړلي ځوانان، پرمختللي ځوانان، هغه ځوانان چې په خپل ژوند کښې لاسته راوړنې ولري تر څو ځوانان ورڅخه یو څه زده کړي. خو خپرونه هره دوشنبه د شپې پر 7:30 دقیقې لیدلی سي او تکرار یې هم د دوشنبې البته د سې شنبې په ورځ 11 بجې لیدلی سي. نو دا د دې اونۍ ځوان او ټولنه خپرونه. تر بلې دا ښایستې خپرونې چې ستاسو په رانه چوپړ کې حاضرېږو، پر همدې ځای اجازه راکړئ، پر الله مو سپارم.